जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के बनाने में फौज का कोई किरदार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मलګرو نن مولانا فضل الرحمن سے په پښین کې د تحریک آغاز چې کم کړو نو ډومبه جلسه پاور شوې په پښین کې و په کوټه بلوچستان کې په هغه کې مولانا فضل الرحمن سے ویلي چې د پاکستان په جوړولو کې د فوج هیڅ قسم ته کردار نشته دی. نو دا خو ماته هم پته ده، د ماشوم ته د دنیا ته پته ده، خو بار کې په داسې رسا غزارونه په ماشاءالله کړي دي چې څه حقیقت دي هغه به اوس نورم چې دی را میدان ته شو الله دیو کې چې دا د انقلاب یو اعلان دا مولانا فضل الرحمن صاحب کی بس ته باقی زمونږ د ملک چې کوم غداران دی په زمونږ په ملک باندې د 100 کالو نقابض دي او زمونږ ملک او بلکې زمونږ وینس کی زمونږ وینې په ډالرو باندې خرڅول والا کم خلک ته مونږ خو یری ګنو مینه شو غشته نو هغه نن مولانا فضل الرحمن صاحب بنقابه کړی دي. راځي مولانا فضل الرحمن صاحب مخ کې نور سویل دا در سره هم واوري. मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा और अगर बड़ी बात लगती है तो अल्लाह पर एतमाद करके कह रहा हूं कि पाकिस्तान में आज अगर कुछ भी अमन है, मुल्क कायम है, इदारे कायम है, इसमें फौज का किरदार कम और जमीयत उलमा इस्लाम का किरदार ज्यादा है. सुभान अल्लाह दे खबره کیم اس شک نشته دی. الحمدلله جمعیت الاسلام چې کوم قرباني ورکړلې کم غټ علماء کرام شهادتونه پکې راغلل نو جمعیت الاسلام غوښتلې نو لکه د افغانستان رنګ به چې یو سیلاب راوستي وي او د ارس به تس نس کړي وي خو جمعیت الاسلام یو پر امن پارټي ده او جمعیت الاسلام نه غواړي چې زمون ګل وطن پاکستان دی دړي وړي شي او اغیار خوشاله شي زمون د ملک دشمن خوشاله شي. الان کې بین الاقوامي اسټابلیشمنت هم دا غواړي چې په مولانا فضل الرحمن صاحب او دغه کسان دي بالکل ټوپک تلاس کی او د ټوپک سیاست دی او کی باقی چې دا د ختم کی نو عالمي اسټابلیشمنت هم دی کی یو مقصد شته دی. خو مولانا فضل الرحمن صاحب له الله پاک چې کوم سوچ پوهه ورکړی دا نو هغه د عالمي اسټابلیشمنت بیا چرته کې ورته کې هغه ته رسی. نو نن مولانا فضل الرحمن صاحب چې دا کومه خبره کړې ده چې د پاکستان په ادارې چې کومه برقرار پاتې دي او ملک پاکستان برقرار پاتې دي نو دې کې دغه خلکو چې دی مونږ بیا من یریګو مولانا صاحب نوم واغشته دغه چې دی کردار کم دی د جمعیت الاسلام زیات دی نو دې خبره کې څه شک نشته دی. مخکې ووري چې سی ویلي دي अवाम ने इस मुल्क को बनाने के लिए कुर्बानी दी, अवाम ने इस मुल्क को बचाने के लिए कुर्बानी दी, उलमाए किराम ने कुर्बानियां दी, दीनी मदारस से कुर्बानियां दी. आज मदारस पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं और हमारी एस्टेब्लिशमेंट मदारस के खात्मे की सोच रहे हैं. याद रखो जब जंग छिड़ेगी तो फिर मुस्तकबिल वो अपने बारे में सोचो कि तुम रहोगे या नहीं रहोगे. سبحان الله دی خبره کوم څه شک نشته دی چې دا طالبان دا ګولان دا د کور نه وتلي او په مدرسه کې علم حاصل کوونکي چې دي دا بالکل پاکستان دوا کوي دین اسلام د پاره دوا کوي او چې زمونږ په ملک چې د اسلامي نظام د پاره هم دوا ګودي نو څوک دي دا زمونږ دغه ګولان طالبان دي دغه اسلامي خلک دي دغه مذهبي خلک دي چې زمونږ استادو د پاره زمونږ استادو د حیا عزت د پاره چې دي په مدرسه کې ناست وي قال الله قال الرسول هم بیانوي او چې دي زمونږ ملک ته دعاګانې هم کوي. نو حقیقت خبره دی چې د ملک وفادار جمعیت الاسلام دی د ملک وفادار دغه مذهبي ډله ده د ملک وفادار دغه اسلامي ډله ده. باقي چې کوم خلکو باندې مولانا رحمان صاحب نن اعتراض کړی دی په حق یې کړی دی او ان شاء الله مونږه د مولانا فضل الرحمن صاحب سره بالکل قدم بقدم و جنب بجنب ان شاء الله ور سره ولاړو کدی کې جیل راځي کدی کې هتکړې راځي ان شاء الله مونږ د خپل مشر مولانا فضل الرحمن صاحب نه یو قدم امرسته کېدو ولا نیو مونږ ورسره مخلوق کې نه یو کوم وته او ان شاء الله چې قسم ته مولانا فضل الرحمن ان شاء الله زمونږ استاد د ټولو په لبیک چې چا په لبیک هغه ویډیو هم شیر کې او لازم په کمنټ کې چې لبیک یا قائد